ګرانو کتونکو زمونږه په دغه پروګرام د شریعت پرانا کې سوال او دغه جواب کې یو ملګری پېښور نه سوال یې کړی دی او سوال یې دا کړی دی چې مفتی سے محترم د رشوت تعریف څه دی، رشوت څه ته ویل کېږي او بیا رشوت حکم څه دی او د رشوت په اخیستو باندې دغه مذمت د احادیث په رڼا کې یا قرآن کریم کې د هغې څه مذمت راغلی نو مختصراً وی چې ماته بیان کړه. ګرانو کتونکو مختصراً د دغه رور د دغه سوال ځواب ورکوم چې رشوت ویل کېږي څه ته او رشوت مذمت د قرآن او د حدیث په رڼا کې او حکم یې څه دی هغه ورته بیانوم. ټولو نه اول چې دی رشوت د دې فقهاو مختلف تعریفونه یې کړي دي، خو زه کوشش کوم چې آسان داسې یو تعریف یو کړم ستاسو په وړاندې چې په هغې باندې تاسو پوه شئ. رشوت دې ته ویل کېږي یو انسان په کوم منصب باندې ناست دی او په کوم سیټ باندې ناست دی او هغې ته په هغې منصب باندې د هغې ادارې طرف نه پوره مراعات هم میلاوږي، تنخوا هم ورته میلاوږي، پیسې هم ورته میلاوږي او د چې کوم فرایض دي هغه فرایض منصبي دي په هغې ډیوټۍ باندې او په هغې فرایضو باندې دی پیسې اخلي. یعنی چې کوم کسان راځي هغه ادارې ته دی په هغې باندې هغه خلکو نه چې کومو خلکو دپاره دا اداره ده. یو تعریف د رشوت دام دی چې په هغه منصبي چې کوم فرایض دي په هغې باندې دی پیسې اخلي خلکو نه، یعنی کار به زه اله کوم ستا دپاره چې که ته کله ماله پیسې راکړئ. یو تعریف یې دا دی چې انسان په کوم منصب باندې ناست دي، په کوم سیټ باندې او چې کوم فرایض دي د دغې سیټ او منصب او کله دی هغه فرایض سر انجام کوي، هغه فرایض کوي نو په هغې باندې خلکو نه پیسې اخلي او خلک په هغې باندې پیسې ورکوي. دا پیسې اخیستل هم په هغې باندې دام رشوت دی. بل تعریف فقهاو داسې کړی دی، اسانه خبره ده چې رشوت څه ته ویل کېږي. رشوت دې ته ویل کېږي چې پیسې ته ورکړې او حق نه په پیسو زور باندې باطل جوړ کړي او پیسې ته ورکړې باطل نه ته حق جوړ کړي. دغه پیسو ورکولو تم رشوت ویل کېږي. مثال کې طور په ستا په یو ځای کې حق نشته او ته پیسې ورکړې او ته حقدار نه یې تاله هغه څیز درکه، دا رشوت دی. یا بل کس په هغه ځای کې حقدار دی، بل څوک حقدار دی او ته پیسې پې ورکړې او هغه حقدار د خپل حق نه منع کړي، خپل ځان پې راولي یا بل څوک پې راولي، دغه پیسو ورکولو تم چې کوم دی هغه رشوت ویل کېږي. او یا دروغ په هغې باندې ته رښتیا کړې، رښتیا ته په هغې باندې دروغ کړې، په هغې باندې ته پیسې ولګي، دې ته هم چې دی رشوت ویل کېږي. یا ستا په یو ځای کې حق نه او ته هلته خپل ځان انټر کې ننوځې او هلته ته پیسې ولګي، دې ته هم رشوت ویل کېږي. دغه ټولو ته فقهاو رشوت ویلی دی او رشوت حکم دی حرام او ډېر مذمت یا الله جل جلاله په قرآن کریم کې بیان راغلی، د رشوت د مذمت او په احادیثو کې بیان راغلی. قرآن کریم مبارک کې الله فرمایي ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. په دغه آیات کې خدای پاک جل جلاله رشوت نه منع فرمایلی ده، هغې ته ګناه ویلې ده، هغې مذمت یې بیان کړی دی. په قرآن کریم مبارک باندې رشوت ورکول او اخیستل دواړو دپاره دا عمل دا حرام دی. او په احادیثو کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبارک نسائی شریف، مسلم شریف، داسې ډېر ګڼ شمېر احادیثو کتابو دا حدیث راخیستی دی. حضور صلی الله علیه و وسلم مبارک فرمایي چې کوم یو انسان بدن او غوښه د رشوت په مال باندې غټه شي، لویه شي، هغې دپاره اور د جهنم مناسب دی چې دا انسان به په اور د جهنم کې سوځي. او بل حدیث داسې دی، پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي رشوت ورکوونکی او رشوت طلب کوونکی اخیستونکی کلاهما فی النار. نبی علیہ السلام فرمایي دا دواړه به په اور د جهنم کې. نو رشوت حکم حرام دی، مال حرام دی، توبه ونه باسي او داسې مړ شي د هغې کس ټکانه جهنم دی. لہذا باید چې انسان رشوت ورکولو نه ځان وساتي او بل انسان د رشوت اخیستو نه ځان وساتي. دا یو ناسورم دی، اخلاقاً هم ټیک نه دی، اسلاماً او دیناً او شرعاً هم ټیک نه دی. د الله هم نافرماني ده او د حضور صلی الله علیه وسلم هم نافرماني ده.